یوسف علیه السلام ته الله جل جلاله نیم حسن ورکړ. قد اعطي شطر الحسن، او حدیث مبارکه د مسلم شریف. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حسن څومره بې نظیره شو، څنګه بې نظیره شو، هغه څنګه بې مثاله شو. د علماء کرام د دې تحقیق کوي، وایي دا حسن په دوه قسمه دی، یو حسن ملاحت دی او یو حسن صباحت دی. حسن صباحت دې ته ویلی شي چې ته کله اچانک څوک ووینې او هغه ډېر ښایسته وي، نو ستا په زړه کې یو قسمه یو رعب غوندې راشي. سبحان الله. نو د یوسف علیه السلام حسن چې و دا حسن صباحت و، چې کله دغه ښځو دوی ډارېک ولیده نو بیا په خپل حواس کې نه و، د پروټو په ځای باندې خپل ګوتې قلم کړي. خو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا حسن مبارک چې و دا حسن ملاحت و. حسن ملاحت څه ته وایي؟ حسن ملاحت یزیدک وجهه اذا ما زدته نظرا، چې کله ورته څومره ګوري دومره حسن سیوا کېږي. دا د نبي علیه السلام حسن همدغه وجه وه چې زلیخه د یوسف علیه السلام سره وه. یوسف علیه السلام د هغوی په کور کې اوسېده. نو دا به تاسو نه اورېدلي که چې زلیخې چېرته کې ګوته قلم کړي یا نوک ایستلی یا څه بل یو عمل یې کړی نه وی کړی. دا ولې؟ ځکه چې د یوسف علیه السلام سره د هغې ناسته پاسته د هغې وخت هغه ورسره و. نو دا حسن صباحت و چې په اچانک لیدلو سره به د سړي کیفیت بدلېده. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حسن ملاحت و چې څومره صحابه کرام ناست دي او څومره زیات کښېني نو دومره زیات و د نبي علیه السلام حسن سوی. کله چې به صحابه کرام به ناست وو نو کله به یې نبي علیه السلام ته وایي چې نن خو عظیم ښایسته ښکاري، نن یو بل شان ښایسته ښکاري. حضرت برا ابن عزیز فرمایي چې ما رأیت من ذی لمة احسن من رسول الله صلی الله علیه وسلم. وایي ښایسته زلفو والی د نبي کریم صلی الله علیه وسلم له ښایسته ما نه دی لیدلی. سبحان الله. هر یو صحابي ته چې ګوري بس د نبي علیه السلام د حسن تعریف کوي. او حضرت عایشه به ام المؤمنین په خپله فرمایي وایي لنا شمس وللآفاق شمس، لنا شمس وللآفاق شمس فشمسی خیر من شمس السماء. و یو نور زمونږ دی، یو نور د اسمان دی. وی زما دا نور محبوب کریم ته فرمایي زما دا نور د اسمان د نور نه ډېر ښایسته دی. او زما نور هغه دی چې په شمس الناس تطلع بعد فجر و شمس تطلع بعد العشاء. وی د خلکو نور خو سهار شي راوخیږي او دا خو معمول مطابق دی. وی زما نور هغه نور دی چې کله ماسخوتن شي نو بیا راوخیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم حسن ته اشاره کوي چې داسې عظیم الشان حسن